یا قرآن کې الله سوره نمل عربی کې میږي ته وایي. اوس الله د میږي ونه صورت ولې دغه کړی دی د دې خبره هم کوم. میږي یو وړوکی غوندې شی دی، لیکن کله چې د سلیمان علیه السلام هغه لښکر را روانو، میږي ټولو میږو ته امر وکړو دننه سې د سلیمان علیه السلام لښکر را روان دی، تاسو به ټول چکني کې او پته به م نی. میږي هغه نورو ته دا آواز وکړو. نو دا خبره سلیمان علیه السلام واورېده. هغه ورته وی دا څه وی؟ هغه ورته او کنه سلیمان علیه او کنه وی تا به دا میده کړي، تا ته به پته م نه وي. دا د بېخبرۍ خبره کوم، ورنه ته خو یو پیغمبر یې، د پیغمبر چارته ضرر نه رسي، خو لیکن په بېخبرۍ کې ما میږي ته دا علم دی چې پیغمبر چاته ضرر نه رسي، لیکن په بېخبرۍ کې به ټول مړه شي. دا خبره کومه. وی الله ته دا علم دومره خوښ شو چې په قرآن کې د میږي په نوم باندې صورت ذکر که سوره نمل الله قرآن کې راوست. قیامت د سبا پورې به د میږي نوم په قرآن کې راځي. د څه د وجې نه؟ دا د علم د وجې نه. په علم کې طاقت دی، په علم کې قوت دی، په علم کې رڼا ده، په علم کې زور دی، په علم کې لذت دی، په علم کې سکون دی، په علم کې راحت دی، په علم کې تقویت دی. علم په قبر کې رڼا ده، علم تا سره قبر ته دننه کیږي، علم ستا دپاره د شفاعت ټیکټ دی، علم ستا د بچي دپاره د شفاعت ټیکټ دی. په علم کې ډېر فواید پراته دي خو ته نه پوهېږي. مانا د علم او د مال تذکره چې وکې، مال داسې شی دی چې دا په خرچ کولو سره ختمیږي، علم داسې شی دی چې په خرچ کولو سره زیاتیږي. د ما محترم بل مال تا نه دنیا کې پاتې کیږي، علم تا سره قبر ته دننه کیږي. یو خبره، مال به ته څوکیداري کې او د علم به ستا څوکیداري کوي. مال تیاره ده، په تیاره کې به پروت دی، په غفلت کې به د خدای نه پروت دی. علم رڼا ده، د خدای معرفت تا ته کوي. علم معرفت ته وي. علم کې دومره برکات دي. وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خوب ولیده چې نبی علیه صلات وسلام مبارک باندې باران کیږي او اخپو ته څاڅکي رارسي، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام په خپو کې پروت دی او هغه څاڅکي په هغه باندې راځي. عمر وایي زه ته لږ لږ یم، نو ما ته واړه واړه دارې راځي د هغه باران نه. و چې سار راپاڅېدم، نبی علیه صلات وسلام مبارک ته مې وویل د الله رسوله خوب مې لیدلی دی او داسې خوب مې لیدلی دی. نو نبی علیه صلات وسلام مبارک ورته وفرمیل حق او سچ خوب دی. دا باران چې کوم کېده ما باندې نبوت والا علم راځي او هر چې په ابوبکر باندې څاڅکي ورتله، نو ابوبکر صدیق ما ته خپل ځان وقف کړی دی او ما سره نزدېکت کړی دی، نو زما سره به د علم باران په ابوبکر صدیق هم کېږي. د ما محترم ټول سبحان الله. او چې تا نه لږې لږې دارې راځي، نو ستا ما نه لږ نزدېکت کم دی. یو خبره کوم، د طالب به د استاد سره نزدېکت ډېر زیاتې ګورې. ته به وایې چې په دا دنیا کې زما دپاره لوی او عظیم ترین انسان زما استاد دی چې ما ته ټکې ښولی دی. د استاد سره به ربط ساتي، ورنه که ستا د استاد سره ربط نو ته به د دنیا علامه، لیکن شهرت به دې نه، خلک به دې نه پیژني او نه به ستا نه دین خورېږي. دا خبره یاد ساته چې څومره دې خدمت وکړه. مغفور الله بابا جي رحمت الله علیه تذکره کې کومه اوسم د حقانی یو عالم دی او بهترین عالم دی. داسې عالم دی چې هر کال د هغه نه 1800 علما فارغېږي. ټول سبحان الله وایي پیزار د استاد نیولیو، هغه به پیزار د استاد نیولیو سینې پورې به او روان به، نو نورو طالبانو به ورته وی یاره دا ریاکار دی، مغفور الله ریاکار دی، د استاد پیزار سینې پورې نیولیو لګې. لکه بعضې خلک چې وایي یاره دا استاد سره دا خلک په خیرونه ولې کوي، د دې څه فایده ده؟ زه وایم قسم دی په لاس میلاولو کې او په خیر کې خو ډېره پیده ده. دا لاس ملاول د استاد سره او لاس ملاول د عالم سره، دا گویا په جنت کې به داسې لاس ملاویږي. الله دې موږ ته نصیب کړي. بعضې خلک الله د دې نه محرومه کړي دي، بس خپله تقوا پې غالب ده. وایي مغفور الله په باره کې خلک وایي مغفور الله ریاکار دی. وایي یو پیره باران شوی و خټې وې،
د استاد پیزار خټو کې لوندو وی طالبان ورته مغفور الله ته تماشا کوي چې نن سکی وی مغفور الله چې وی قتل مغفور الله د خټو پیزار نیولې دي سینې پورې نیولې دي او را روان دي چا ورته مغفور الله خټې دي هغه ورته د خدای په ذات مې د قسم کې خټې دي دا علم د سینې پورې نیولې او روانو وی کله چې خلکو خفش چې استاد جی ماته د طالبان ریاکار وی چې ته طالب د استاد د پاره دا کار کې وی ماته استاد او فرمایل مغفور الله کم چې تا پسې خبرې کوي د اغیبه نام او نشان ني او تاب الله لکه دستور او زلی نن په دارالعلوم حقانیه دارالعلوم دیوبند ثانی کې مغفور الله بابا جی د حدیث او محدث یادېږي د ما محترم دا د استاد د پیزار د سینې پورې نیولو सलाम